یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل کور کې ناست دی نو د رحمت دروازې ډېره زیاته کولاو شوه د رحمت سمندر په جوش کې راغی نو چې کله په جوش کې راغی نو په امهات المؤمنین کې په دغه ټیم کې د کائنات د مؤمنانو کومې میندې چې د نبی علیه السلام بیبیانې دا ما ته قرآن وایي ګوره یاد ساتئ په دې کې صرف عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها موجود ده نو ورته وایي عایشې زما د رحمت دا سمندر په جوش کې راغلی دی نو وایي د الله رسوله زه څه وکړم وایي تا له اختیار در کوم ما نه داسې څه وغواړه چې ته پرې خوشحاله شي داسې څه رانه وغواړه چې ته پرې خوشحاله شي نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي ما له نبی علیه السلام اختیار راکړو چې ته وغواړه په کوم څه ته خوشحالېږي چې درکړم وایي ما تېر چاپېره وکتل چې د دنیا څه وغواړم لکه زموږ خویندې نونه یي که نه هغه وایي ما له والی وکړه میل لاله وکړه ما له جامې وکړه ما له دا وکړه ما هغه ځای کې ته چکر له بوځه داسې وایي زموږ د خویندې نونو دا فرمایشونه یي هغه وایي ما تېر چاپېره وکتل په دې هر څه مې نظر واچوم چې زه د نبی علیه السلام نه څه وغواړم نو ما ته هېڅ څه مونه غوښته نو ما ورته ویل د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ما له لږ ټیم راکړه نو عایشې په ټیم باندې څه کوې زه ځم او د پلار سره مې پرې مشوره کوم الله اکبر نو سبحان الله ووایې زه ځم د پلار سره مې پرې مشوره کوم چې زه څه وغواړم د نبی علیه السلام نه پلار یې څوک تاسو ته پته ده سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو وایي زه لاړه شل د پلار سره مې مشوره وکړه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه ډېره جلته لاړم د پلار دروازه مې وټکوله دننه داخل شوم پلار مې راته ویل لورې داسې خلاف عادت ټیم کې رالې چېرته داسې ټیم کې راغلی نه خیر خو او پلاره ځکه د خلاف عادت ټیم کې رالم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رحمت سمندر دا په جوش کې و ما له اختیار راکړو چې سیده عایشه د کائنات د مؤمنانو مور ما نه څه وغواړه چې ته پرې خوشحالېږي چې هغه دله درکړم او ته پرې خوشحاله شي نو لورې تا څه وکړو نو پلاره ما هېڅ څه مونه غوښتم زه رالم وایي چې ستا سره پرې مشوره وکړم نو اوس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مشوره ورکوي ګورئ د ابوبکر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام په باره کې قرآن څه وایي والذي جاء بالصدق وصدق به د دوانو صداقت قرآن بیان کړی د نبی علیه السلام او د ابوبکر صدیق رضی الله صداقت قرآن بیان کړی او ابوبکر صدیق رضی الله چې کومه لور وه عایشه صدیقه نو هغه هم صدیقه وه چې صداقت د ټولې دنیا نه د هر طرف نه راجمع شو او په دې کې یو خبره وشي او په دې کې یو خبره فیصله شي او نبی علیه السلام یې فیصله وکړي دا به څومره عظیمه خبرې نو ټول راسه په دې باندې لاس اوچت کړي چې د نبی علیه السلام وینا ده موږ به پرې عمل کوو ټول لاسونه اوچت کوي اوچت هم کړه که نه انشاءالله تعالی دې نه به مخالفت نه کوو که نه نو اوس واورئ چې هغه وینا څه ده نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي ښه ما له اختیار راکړی شو نو پلاره ته لاله مشوره راکړه ابوبکر صدیق ورته وایي لورې لاړه شه خبرې ډېرې دي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا وفرمایه دا ورته ووایه چې د الله رسوله خبرې ډېرې خو چې د معراج په شپه باندې دي د الله رب عزت سره په پردو کې کومې خبرې کړي هغه پټې د راز کومې خبرې چې دي هغه د پټو خبرو نه هغه د راز د خبرو نه راته یو خبره وښایه هغه پټې د راز چې کومې خبرې دي دغه نه راته یو خبره وښایه نو بس عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها جلته راله نبی علیه الصلاۃ والسلام ناست په انتظار عایشه څه دې راوړو دا مې راوړو چې د راز کومې خبرې دي د معراج په شپه باندې د الله رب عزت سره کلي هغه د راز د خبرو نه راته یو خبره وښایه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خندا شو وی خندل ولې په دې باندې وخندل ویل اسې زما د یار د انتخاب هم ساجبه غوندې دی الله اکبر د کومو خبرو انتخاب کوي زما د یار د انتخاب هم ساجبه غوندې دی ځکه شاعر وایي څنګه یاري چې ابوبکر د آقا کلي ده نو دغه سیمینه په دنیا کې وایه چا کلي ده نو چا ورته ویل چې یار دی وایي لا مکان نه راغلم صدیق ویل ټیک ته چې خبره یار زما کلي ده انتخاب یې ویل د دې کمې خبرې وکړو ویې خندل بیا په دویم ځل بیا وخندل نو دا دویم ځل باندې ولې وخندل ورته وایي عایشې هغه خو د راز خبرې وي هغه خو پټې خبرې وي د پټو خبرو نه مې چې پرده اوچته کړله او د راز خبرې مې درته اوټ کړل نه خو بیا راز پاتې نه شو خو ما ستا سره واده کړی و چې خیم به درته نو واوره عایشې هغه د راز کومې خبرې چې ما کړې وي د الله رب عزت سره نو هغې کې یو خبره دا وه چې څوک زما په امت کې څوک د چا مات زړه جوړ کړي خفه زړه خوشحاله کړي د الفاظ ګوره یاد ساتئ زما په امت کې چې څوک د چا مات زړه جوړ کړي خفه زړه خوشحاله کړي نو الله رب عزت فرمایي هلکه دا میلمانه راله کلیوال ورته لږ ځای پرېږدئ دغلته کښېنئ توجه ماته ساتئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام هلکه دلته وینا بیانېږي حدیث بیانېږي کښېنئ ځای په ځای باندې ګناه ده ګوره چې تاسو خوځئ راخوځئ نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل عایشې د معراج په شپه باندې چې په پردو کې کومې خبرې ما د الله رب عزت سره کړي دي هغه ډېرې خبرې دي خو یو خبره پکې دا ده عایشې چې زما په امت کې څوک د چا مات زړه جوړ کړي خفه زړه خوشحاله کړي مات زړه جوړ کړي خفه زړه خوشحاله کړي د شریعت په دایره کې دننه هسې نه چې ته په غلط څیز باندې د چا زړه خوشحاله کړي نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د چا مات زړه جوړ کړي خفه زړه خوشحاله کړي نو وایي الله وایي چې دا ما په ځان باندې واجب کړه او لازم مې کړه حالانکه علما ناست دي منان مولي صاحب ناست دی شاه ولي مولي صاحب ناست دی په الله باندې څه شی واجب او لازم نه دی او دا خبره په ځان باندې واجب کړه او لازم یې کړه
وای دا ما په ځان باندې واجب کړي لازم کړي مې دی الله فرمایي چې څوک د چا مات زړه جوړ کړي نو زه به دا په خپله ذمهوارۍ باندې جنت ته داخلوم الله څوک د چا مات زړه جوړ کړي زه په خپله ذمهوارۍ جنت ته داخلوم دا خبره راواغسته او ډېره زیاته خوشحاله شوه عایشه رضی الله تعالی عنها په منډه منډه بیا روانه ده جلته جلته نو پلار په انتظار دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لورې رالې جی رالمه څه دې راوړم دا مې راوړو چې الله فرمایي د نبی اسلام د ژبې نه اعلان کوي چې څوک د چا مات زړه جوړ کړي خفه زړه خوشحاله کړي د دوو جوړه راولي نو الله وایي چې دا به زه په خپله ذمهوارۍ باندې جنت ته داخلوم دا وینا یې واورېده چې واورېده نو ابوبکر صدیق په ژړا شو سمې سلګۍ ووهلې سمې سلګۍ نو لورې ته تپوس کوي پلار وایي ما دومره غټه وینا دومره غټ حدیث راوړو او ته په هغې باندې جاړې وایي لورې جاړم په دې باندې چې د الله وینا دا ده چې څوک د چا مات زړه جوړ کړي زه به په خپله ذمهوارۍ باندې په ما باندې لازم دی واجب دی چې جنت ته به داخلوم لورې دا خبره لږ د دې بل طرف نه وګوره د دې شانه چې څوک د چا جوړ زړه مات کړي خوشحاله زړه خفه کړي جوړه ورانه کړي نو بیا څه دي الله وایي چې ما په ځان باندې لازم کړه واجب مې کړه چې دا به زه په خپله ذمهوارۍ باندې جهنم ته داخلوم په دې کې اوس ما ته ډېر غټ سبق دی ډېرې خبرې زما اوس د وجې نه ورانې دي ډېر خبرې زه جرګمار یم زما د وجې نه ورانې دي او ځکه هم نبی رسول وفرمیل چې کله څوک د قوم حکمران شي او مشر شي نو دا د جهنم د کندو نه په یو کنده باندې ورسر شو ولې دا به په دې کې انصاف ونه کړي دا به خپل سیاسي لیدکی د پاسه کړي قومي لیدکی به د پاسه کړي لساني لیدکی به د پاسه کړي د دې وجې نه دا د جهنم د کندو نه په یو کنده باندې ور روان شو خو که دا چېرته په نیک نیتۍ سره جوړه راولي نو جنت د دې دپاره واجب شو د 1000 سالو قبول شوي عبادت نه دې ته زیات ثواب میلاو شو مفتون په واوره باندې ولیکه چې زر روان شي او صلح په کاڼي باندې ولیکه چې نه ورانېږي د نسیم بای ته او د ټولو ته یو ځل بیا مبارکي ورکوم الله دې دا څه یو کوشش د خپل رضا سبب وګرځي